ان الذين يكفرون بآيات الله بشکا کسان چې کفرم کوي د الله پایتونو باندې ويقتلون النبيين او وجني پیغمبران او نبیان د الله بغیر حق بغیر د سجرمنا ويقتلون الذين او وجني هغه کسان هم یامرون بالقسط من الناس چغی دعوت ورکی خلق ته د توحید د عام خلقنا فبشرهم بعذاب الیم نذیر ورکا دی خلق ته په عذاب دردناک سره اولئک الذین حبطت اعمالهم دا کسان دي چې برباد شو عملونه دي په دنیا کې هم ول آخرت په آخرت کې هم وما لهم من ناصرین او نشته دي د پاره هیڅوک مددګاران الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ایت نګوره کسانو ته چور کړي شوی دا غي تاسو لګه حصہ د کتاب یدعون الى کتاب الله دیرا بلل شي دغه کتاب د الله ته ليحكم بينهم چې فیصلو کی د دې پمینس کې ثم يتولى فريق منهم نبيام اوړي او ډله د دینه او هم معرضون او دې د الله د کتاب نه اوړي دن کې دي ذالک بانهم قالوا دا ځکه انکار کوي د الله د کتاب نه چې دی وای لن تمسنا النار هرگز باو نرسی مونږ ته اور د جهنم الا ایام معدودات مگر یو څو ورځې د شمار وغرهم فی دینهم او دوکه کې غرزولی دی لرا په دې دین خپل کې ما کانوا یفترون هغه خبرو چې ځان نه جوړی کړی دي فکیفا نصرنګ به حال د دي اذا جمعناهم الله وی کړي چې موږ راجم کول یوم لا ریب فيه په ورځ د قیامت کې چې نشته شک پاږي کې وفیت کل نفس ما کسبت بیا پورا ور کړی شي هر یو نفس ته بدله دا عمل چې کړی دی وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم زیاته نشي کېده قل اللهم مالک الملک وایا په دعا کې چې الله اے مالکا د بادشاہ تو تل ملک من تشاو تور کوي بادشاہي د دنیا غ چاته چې تو غواړي وتنزع الملک ممن تشاو او ته اخلي بادشاہي دنیا دا غ چانه چې تو غواړي وتعز من تشاو ته عزت ورکه هغه چاله چې تو غواړي وتذل من تشاء وتذلت ورکه هغه چاله چې ستا اراده وشي بيدک الخير ستا په لاس کې ټول خیر او برکت ته انک علی کل شیء قدیر بشکته په هر څه باندې قادری تولج الليل فی النهار وتولج النهار فی الليل ته په دې باندې هم قادری چې داخل کې شپه په ورځ کې نشپه لنډ شي او ورځ اوږده شي وتولج النهار فی الليل او ته داخل کې ورځ په شپه کې نشپه اوږده شي او ورځ لنډ شي وتخرج الحي من المیت او ته پیدا کې ژوندې د مړینه وتخرج الميت من الحي او ته پیدا کې مړې د ژوندینه وترزق من تشاء بغیر حساب او ته روزي ورکې هغه چاله چې وغواړي به حسابه ناګمانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندی نسی مؤمنان کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین بغیر د خپل مؤمنانو مسلمانانو ومن يفعل ذلك او اسوک چې دا کارو کی
فلیس من الله فی شیء دې نه دی د الله طرف نه په هیڅ دین باندې الا ان تتقوا منهم تقا هم اگر که تاسو ځان بچ کوئ د کافرانو نه ځان بچ کول ويحذركم الله نفسه او یری الله تاسو د خپل ذات نه ویل الله المصير او دې الله ته ستاسو راتللی قل ان تخفوا ما في صدوركم وای وتا کپټ ساته تاسو هغه سوچ تاسو په زړونو کې دي په سینو کې دي او تبدوه او یې ښکار کوي یعلمه الله الله پویږي پاغي باندې بهر حال ويعلم ما في السماوات وما في الارض او پویږي الله پاغه سو باندې چې پاسمانونو کې دي او پاغه سو چې پزموکو کې دي والله على كل شيء قدير الله پارس باندې قدرت والده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير او یاد کا ورځو چې وبمومي هر یو نفس هغه عمل چې کړی دی د نیکینا محضرن خپل مخته وما عملت من سوء او عملهم چې کړی دی د ګناه نه تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ارزو بکې دا نفس د دې خبرې چې وې پمیند د او د عمل د کې امدم بعیدا لریوال ډیر ويحذركم الله نفسه او لا یری تاسو د خپل ذات نه چې زمانه یریږي د مخلوق نه یریږي الله رؤوف بالعباد او الله مهربان دی په خپل بندیانو قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وای وتا کچره تاسو پرشتیا باندې محبت ساته د الله سره نو زما تابعداري وکئ يحببكم الله الله وتعالى سره محبت کی ويغفر لكم ذنوبكم محبت ادا دې چې بخنه وو کی تاسو ستاسو ګناهونو تاسو والله غفور رحیم الله بخشش کوونکی دی او مهربان قل اطیعوا الله والرسول وای وتا چې د الله تابعداري وکي او د پیغمبر تابعداري وکي فإن تولوا پس که چری دی مخ اړي فإن الله لا يحب الكافرين نو بس دی کافران دی والله محبت نکي داسې کافرانو سره ان الله اصطفى آدم بیشکا چې الله خوخ کو پټول مخلوق کې آدم علیہ السلام ونوحا او نوح علیہ السلام وآل ابراهیم او خاندان د ابراهیم علیہ السلام وآل عمران او خاندان د عمران علیہ السلام علی العالمین په نور خلقو ذریه دا اولاد ده بعضها من بعض پیدا شوی دی یو د بلنا والله سمیع علیم او الله غزاد چې اوریدون کې د هر څه او په دې په هر څه باندې اذ قالت امراه عمران او یاد کاغه وخت چې وی بیبي د عمران علیہ السلام ربي ازما ربا انی نظرت لك ما نظر کړه دې خاص تا د پاره ما فی بطنی د هغه بچی چې زما په ګیړه ده محررن دې به آزاد وي د هر کار نه خاص د بیت المقدس د پاره فتقبل مني یا الله تی قبول کی زمانہ انک انت السمیع العلیم بیشک الله تقبلون کې او پارس باندې پویدون کې فلما وضعتها کله چې دی اوزی ګولا اغه لرا
قالت وی رب ای زما ربا انی وضعتها انثى ما خوزی ګول اغیلرا جینه والله اعلم بما وضعتم او الله خبرو او په هغه څه باندې چې دی اوزی ګول وليس الذکر کالانثى او نبو هغه نارینا چې تا وختو په شان د دې زنانا چې تا له درکړې شو وانی سمیتها مریم او مانوم کې خود دې لرا مریم وانی اعوذها بک وذریتها از پناه غواړم د دې د پاراستا په ذات سره او د دې د اولاد د پاره هم من الشیطان الرجیم دا شیطان رټلی شوی نه فتقبلها ربها پس قبول کړه دی لرا رب بقبول حسن فقبلولو خیستو سره وانبتها نباتا حسنا او لوی کړه دی لرا په لویولو خیستو سره وکفلها زکریا اور کړه ذمہواری د دی زکریا علیہ السلام ته کلما دخل علیها زکریا المحراب نو هر وخت کې چرابغه دی مریم ته زکریا علیہ السلام د دې کمرې ته وجد عندها رزقا نو وبېل دي د دې سره میوي د خوراک قال او زکریا علیہ السلام یا مریم ان لک هذا چې اے مریم د کوم ځای ناراضي د میوي او د رزق قالت هو من عند الله وی مریم چې دا د الله طرف ناراضي مونږ په نه پويګو ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بشکا چې الله رزق ورکوي هغه چاله چې غواړي بغیر حساب چې دا ګمان بوم نه هنالک دعا زکریا ربه په دغه وخت کې سوال کو زکریا علیہ السلام د خپل رب نه قال وی په دعا کې رب ای زما رب حب لی من لدنک یو تحفه را کې ما ته د خپل طرف نه ذریه د اولاد طیبه چې پاک وي صفا ستري انک سمیع الدعاء ابشکت قبل انکه دعاګانوي فنادته الملائکه پس आवाज کو دتا ملائکو وهو قائم يصلي في المحراب او دی ولاړو چې مونږ کو په خپل عبادت خانه کې ان الله يبشرك چې بشک الله زیر در کوي تا ته ای زکریا علیہ السلام بیحیا پزی سرا چنم به یحیای مصدقا بکلمت من الله دی بخلق تا گواہی کوي د یو کلمې د الله طرفنا چې عیسی علیہ السلام دی وسیدن او دیبا سردار وی وحسورن دیبا پاک دامن وی ونبیا من الصالحین او دیبا پیغمبر وی پشان د نورو پیغمبرانو قال او زکریا علیہ السلام ربي ان یکون لی غلام ای زما ربا څنګه بشي زما د پاره هلک وقد بلغنی الكبر او حال داده چې رسیدلې ما ته بډاواله وامرأتی عاقر او بیبی زمام شانډه ده قال كذلك الله يفعل ما يشاء نوې ملائک د الله طرف نه چې دغه سي الله کوي هغه کار چې اراده وشي قال بیاوی زکریا علیہ السلام رب اجعل لي آیه ای رب او خیماتا س علامه د پیدا کېدو د زیزما قال اوی الله آیتک نخستا دادا الله تکلم الناس چې ته خبر نه کوي خلق سره ثلاثه ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره سره
واذکر ربک کثیرا او په دغه وخت کې ذکر کوا د خپل رب ډیر ډیر وسبح او تسبیح وایا بالعشی والابکار په مازیګر کې هم او په سحر کې هم